السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید کوم چې تاسو به ټول روغ جوړ یې. نن په دې ویډیو کې به تاسو ته یو داسې جملې او داسې سنټنس وړاندې کوم په کوم کې چې تاسو د خپلو ماشومانو سره د انګلیش جملې خپلو ماشومانو سره ویلی شئ او ډیر خوند به ترې واخلئ او خپلو ماشومانو ته یې زده کړئ، ځکه چې دا ستاسو دپاره ډیر ضروري دي او ډیر خوندورې جملې دي. نو انشاءالله چې تاسو به ترې ډیره فایده واخلئ. دا ویډیو تر اخره پورې ګورئ او زموږ سره پاتې شئ. نو راځئ چې دا سټارټ کړو. نمبر 1، کله چې ستاسو ماشومان چغې وهي او تاسو ورته وایئ چې چغې مه وهه، نو څنګه به ورته وایئ په انګلیش کې؟ ډونټ شاوټ. ډونټ شاوټ، چغې مه وهه. کله چې ماشومان شور کوي او ډیر زیات شور یې ځینې وخت کې ورته وایي چې هلکه شور مه کوه، نو د دې باره کې به ورته څنګه وایي چې شور مه کوه؟ نو څنګه به ډونټ میک نویز. ډونټ میک نویز، شور مه کوه. کله چې هغوی خپل ویښته ږمنځ کړي نه وي او ته ورته وایې چې یاره خپل ویښته ږمنځ کړه، نو څنګه به ورته وایې؟ کم یور هیر. کم یور هیر، خپل ویښته ږمنځ کړه. کله چې ستاسو ماشومان خفه وي، څوک خفه وي یا ستاسو ماشوم خفه وي او ته ترې نه تپوس کول غواړې چې ولې خفه یې، نو څنګه به وایې؟ Why are you sad? Why are you sad? ته ولې خفه یې؟ کله چې ستاسو ماشومان جاړي نو ته به ترې تپوس کوې. څنګه تپوس به کوې چې ولې جاړې؟ Why are you weeping? Why are you weeping? ته ولې جاړې؟ او که ډېر خاندي یا داسې خوشحاله وي خاندي، ته ترې نه تپوس کوې چې یاره څه خبره ده چې ډېر خاندي؟ Why are you laughing? Why are you laughing? ولې خاندي؟ ها، بیا بله تپوس. کله چې ستاسو ماشومان یو ځای کې میلمه وي یا یو ځای کې داسې د خوراک ځای وي او تاسو ورته وایئ چې یاره خوراک تیز مه کوه، یا په خپل کور کې ورته چې تیز خوراک مه کوه، نو څنګه به ورته وایي؟ eat slowly. eat slowly. بیا که چېرته ستاسو ماشومان سلو خوراک کوي او ته ورته چې یاره زر زر کوه چې بیا کور ته ځو، مقصد تیز خوراک وکړه، نو څنګه به ورته وایي؟ eat fastly. eat fastly. ها، کله چې ستاسو ماشومان یو ځای کې وي او ته ورته د شي ته وګوره، څنګه به وایي؟ look at the car. موټر ته وګوره. look at the blackboard. look at the mobile. موبایل ته وګوره. داسې ډېر څیزونه تاسو یادولی شئ چې مثال چاته وایي وګوره دې ته look at the car. یا ته ورته وایي چې ما ته وګوره look at me. look at me. ما ته وګوره. بل تپوس، که چېرته تاسو ورته ووایئ چې یاره څنګه یې، دا خو اسانه تپوس دی، هر سړی نن سبا دغه تپوس کولی شي او ډېر اسانه دی. how are you? how are you؟ څنګه یې، ته څنګه یې؟ جواب کې ورڅه وایي؟ I am fine. دا ډېر ساده الفاظ دي، هر سړی ویلی شي. I am fine. I am good. How is everything؟ دا هم داسې دی، ته څنګه یې؟ How are you? How is everything؟ د دې دواړو یوه معنی ده، څنګه یې؟ I am fine. I am good. Great. د دې معنی څنګه ده؟ زه ښه یم. صحیح شو؟ که چېرته یو ماشوم بل سره جنګ کړی وي یا یې داسې څه مسله راغلې وي خپلو کې، نو خپل ماشوم ته وایي چې یاره د ده نه بښنه وغواړه، نو څنګه به یې؟ say sorry to him. say sorry to him. د هغه نه بښنه وغواړه. صحیح ده؟ یو بل اسان تپوس چې هر سړی کولی شي او ډېر اسانه دی. what is this؟ what is this؟ دا څه شی دی؟ دا څه دي؟ په اسانو الفاظ کې ورته ویلی شي this is a mobile. this is a pen. this is a computer. a lot of things. صحیح شو؟ بل که چېرته ورته ووایئ په سکول کې کلاس کې یا بل ځای کې ماشوم ته وایي چې یاره ماله دې پین راکړه، کتاب راکړه، داسې نور څیزونه سړی یو بل نه غواړي، موبایل راکړه، څنګه به وایي؟ give me a pen. give me a mobile. give me a mobile. a lot of things. داسې ډېر څیزونو لپاره استعمالولی شئ. څنګه ورته وایي؟ take it. واخله. څنګه؟ take it. واخله. صحیح شو؟ که چېرته ستاسو ماشومان تاسو سره ناست وي او یو محفل کې
او تاسو ورته وایئ چې خبرې مه کوه که نه. نو څنګه به وایي ډونټ ټاک. اسانه جمله ده، اسان سنټنس دی. څنګه به وایي ډونټ ټاک، خبرې مه کوه. صحیح شو. بل که چېرته تاسو ورته وایئ چې یاره څه مسله ده ستاسو خپلو منځ کې، what's the matter، what's the matter، what's the matter، اسانه جمله ده، څه مسله ده، څه خبره ده ستاسو خپلو منځ کې. که چېرته تاسو د خپل ماشوم نه تپوس کول غواړئ چې ته سکول ته تللی وې او که نه، did you go to the school، did you go to the school. که چېرته وایئ څه دې ورته ووایئ، څه دې زده کړل، سکول کې دې څه زده کړل، نو اسان جمله ده what did you learn at the school، what did you learn at the school، په سکول کې دې څه زده کړل. که خپل ماشوم نه تپوس کول غواړئ یا د هر چا نه تپوس کولی شئ چې څه دې وخوړل، څه به وایئ what did you eat، تا څه وخوړل، what did you eat، څه دې وخوړل. نو تاسو ورته بیا جواب ورکولی شئ. see you inshallah the next time. د الله په امان خوشحال او آباد اوسئ.